السلام علیکم ګران کتونکو زه مجیب الله او تاسو ګورئ فاسون نیوز. دا وخت موږ په سنگر کې موجود یو. سنگر چې دی نو هغه د بونیر او د سوات یو بارډر هم یادېږي. په دې باندې واور هم کال په کال کېږي. زموږ سره سیلانیان راغلي راځي هغوی نه به تپوس کوو چې هغه څه محسوس کوي په سنگر کې. ماشاءالله ځای خو ډېر بهترین او ښه ځای دی، خو یو مسله پکې ده، مثال دلته څه سهولت نشته. د انتظامیې ته درخواست کوو چې مثال کم از کم دې ته سره ټکټر غم وکړي یا د شیول غم وکړي. واوره شوې ده په روډ باندې، لا بهترین ځای دی، ښه ځای دی، خو لکه هغه کم سهولت چې دی هغه سهولت نشته، نه عوام ته شته او نه سیلانیانو ته شته چې لکه مثال دوی پې هغه خپل تګ راتګ او دغه وکړي. نو لهذا مطالبه کوو د موجوده حکومت نه چې مثال دې ته بلپور څخه غم وکړي او د دې په نظرانداز نه کې په خپل دغه کې راولي. جی داسې زموږ سره یو بل مشر هم موجود دی، هغه نه به هم تپوسونه کوو چې آیا هغه هم د دې حوالې په دې سنگر په حواله باندې څه ویل غواړي. موږ دا ویل غواړو چې دلته انتظامي ته دا په خاص پکار دی چې یا ټکټر یا د بلډوزر یا څه د شیول غدا وکړي. مقامي خلکو ته هم تکلیف دی، سیلانیانو ته هم تکلیف دی. نو په دې وجه باندې دوی دا پکار دی چې دغه وکړي او د دې ډېر ښکلا ده د بونیر او د سوات په بارډر باندې پروت ډېر د ښایسته ځای ده، بل په د مینګور نه ډېر په لنډو دی. نو موږ انتظامي ته دا خواسته چې د فوري طور د دې دغه وکړي. ګرانو کتونکو تاسو وکتل چې سنگر هم یو خپل مقام لري، ډېر یو ښکلی ځای دی. سوات او د بونیر بارډر هم دی. د سیلانیان هم ډېر په زیات تعداد باندې ځي راځي، خو هغه وایي چې سیلانیان وایي چې بالکل موږ ته د روډ نه مشکلات دي، ځکه چې په روډ واوره پرته ده او نه انتظامي نه څه نوټس اخیستی نه څه ایکشن پې اخیستی. نو پکار دا دی چې انتظامي په ایکشن والي او د عوامو ته سهولت فراهم کړي. خپل ورور مجیب الله تر بل پروګرامه پورې اجازت ورکوي. د الله